الله وی دا نعمت ما در کړی دی دې پوښتنې والا ذات هم الله دی اوس دا نعمت په داسې رنګ کې او داسې جامه کې او په داسې تهذیب کې په داسې تمدن کې په داسې کلچر کې په داسې سوچ کې په داسې فکر کې لویه کا چې دا اولاد ستا دا نعمت د الله نه باغي نه دا د قرآن نه باغي نه دا د محمد رسول الله نه باغي نه دا د اسلام او د قرآن د بغاوت والا نه کنه کاکا جانا ستا په ذکرونو باندې به ته معاف نشې بیا بیا به په منظور عبادتونو باندې ته معاف نشې بیا بیا به لا اله الا الله ویلو باندې به ته معاف نشې بیا چې اولاد د دې نعمت قدرداني وکړه شکر د الله تعالی دا دی چې الله تعالی اولاد دارا کړي نو بچي ورکول والا ذات څوک دی وای څوک دی وای څوک دی د دې دپاره نظام حیات را لېږلو والا ذات هم څوک دی الله وی بچے ما درکو نظام حیات هم دلته درکو د ژوند د روش د کردار د گفتار د ناست د ولاړې د تهذیب او د تمدن او د کلچر لاره ښودلو والا ذات څوک دی بیا الله وی اولاد ما درکړی نو تهذیب دله ما درکړی ضابطه حیات دله ما درکړی قانون دله ما درکړی منشور دله ما درکړی اصول دل ما در کړي قواعد دل ما در کړي ضوابط دل ما در کړي نو په پلار باندې بیا لازم ادا ده چې دې نعمت شکر ادا کی په سرنګ به شکر ادا کې الله وی دې شکر ادا کا چې دا جنتی جوړ کو د جهنم نه وایا وا د جهنم نه دا کامیاب نعمت دا نعمت شکریا ده څنګه قرآن فرمای یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا اللہ فرمائے اے ایمان خاوندا اے کلمہ گو اے لا الہ الا اللہ والا قوا انفسکم زاننم اساتا واهلیکم او اولادم اساتا دسنه اساتا دسنا قودها الناس والحجارة اللہ فرمائی دا آغا جہنم نزان ساتا دا آغا جہنم نا اولاد ساتا چی دا آغی دا پارا وورا اس کروٹ او غرغنڈا دا انسان او کانے اللہ وی ما مقرر کرے دے دا خپل زویم بچ کا دا جہنم نا کاکا زانم بچ کا دا جہنم نا نو کاکا جانوی چی نا زه خو دومره تقوادار یم چې زما باندې خو ختمه ده د خیر سره په جومات کې به رانه چې هغه پلان نپل سیوا ونه کړي والله که تسبو کې مقابله را سره څوک شوري داسې تسبې به دله واړم داسې پړقار یې به ترې نه پورته کړم خو که دې کاکا ته چې وویل چې هغه زوی دې په پردي واده کې ګډېږي دا څه لوبه ده خیر دی که نه چې ورته وویل چې هغه زوی دی او هغه چې کوم دی یو مجموع وریجې ووالې خو مسلمان ډول ترې ټینګې نه دی او پې ورغی استادی الک دے کنه نو ته گزاره کوا ماشوم دې استادی دومره ډونه خدای پاک درکړي دي بس په ورو پسې ون خاله ورو پسې من خدي نو زوی به ګډیږي او بابا به تسبیح اړي زوی به کم دی لګیاره سندره او غانو بجانو ته تاویږي را تاویږي او کاکا جان به نه زه خو تقوادار او بزرګم په ما خو ختمه ده نه کاکا جان تپوس به الله کوي الله وی تا د جنت لارې راوسته دی احیاء العلوم کې امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي څنګه به راولي وی دسه به راولي چې قرآن ته کېنه د الله کلام ته کېنه حدیث د جناب رسول الله ته کېنه په قرآن کې وګوري چې دا ګډا د جهنم ده دا لار د جنت ده دا لار د الله د خفګان ده دا لار د الله د رضا ده په دې باندې الله خوشاليږي په دې باندې الله خپکیږي دا کردار محمدي دی دا گفتار محمدي دی دا شوق او مینه او محبت د بچی په لکه د ماشوموالي نه تاکینو چې په دې عذاب باندې الله خپکیږي په دې عذاب باندې الله خپکیږي کو بهر حال عرض بنا کو اولاد تبخه بچی دا شی جهنمی دی په دې الله ناراضه کیږي پدې الله خپکیږي څنګه پلار تور ته داخې کنه چې په پټی کې ته چې کم نه نو بوټه نال کې او دا غیر لپاره چینجه وشي د چینجو لپاره چې کوم دوی و تر راوړي کنه هغه تزوی ته یاد کړی چې دا دوی به ول راوړي د چینجی د پټی د لپاره نقصان دی دا راته وای چې د ایمان د لپاره کوم څه نقصان دی تا خودلې دی
چې د اسلام دپاره کوم څیز نقصان ده دی تا ښودلی دی چې د هغه تهذیب او تمدن او کلچر د اسلام د لارې لرې کوي پلاره تا ورته هغه نقصان ده څیز ښودلی دی او ته پلار نه خلي ولې هغه پلار ته ګوري پلار وایي درهم دی ریال دی پورونه دي او وروره چې کوم دی پیسې دي او ګاڼۍ دي او منډۍ ده او بازار دی او دولت دی بس زویم وایي بازار دی دولت دی پیسې دي جاګیر دي وروره پورونه دي او ګوړې دي او بس غوپه به پکې پروت اوس دا زوی که حرار کوي تا ورته حرام ښودلی نه که ته وایې چې ملا صاحب ورته خو تی ملا لګېږي رب فرمایا یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا اللہ فرمائے زانم دا جہنم نہ بچ کا اولادم دا جہنم نہ بچ کا کاکا زانم جنتی کا اولادم جنتی کا اولادم پا قرآن بانے روا روا زانم پا قرآن بانے روا روا کور کم دا قرآن تلاوت راوالا بچو تم دا قرآن تلاوت ورکا پخپلم دا اللہ کلام لولا پا بچوم دا اللہ قرآن لولا پخپلم جنتی اعمال کوا بچو تم جنتی اعمال ورکا ربوی دسی